دا هغه میاشت ده چې په دې کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم په زندګۍ کې یو لوی جنگ شوی دی او دغه جنگ ته جنگ احد غزوه احد ویل کېږي د احد غزا د دې پس منظر داسې دی مسلمانان چې کله د بدر د غزا نه فارغ شو د بدر غزا دا د اسلام د ټولو نه لومبنۍ اولنۍ غزا وه او کفارو ته په خپل طاقت او په خپل کثرت باندې ډېر ګمنډ و ډېر فخر او غرور به یې کو دومره فخر او غرور به یې کو چې دا مسلمانان انتهایی په تکلیف کې به ساتل او د دې باوجود چې مسلمانانو هجرت وکړو او مدینه منورې ته لاړل بیا یې نه پرېښوده او په دې فخر او غرور کې به چغې وهلې چې مقرره له پلاس باندې د مسلمانانو د مکمل ختمولو لیکن الله رب العزت د مسلمانانو سره د ایمان والو سره د مدد او د نصرت وعده فرمایلی ده د الله رب العزت د مدد او د نصرت وعده د کثرت سره نه ده د مال او دولت سره نه ده د فوج سره نه ده د اسلحې سره نه ده بلکې د الله رب العزت د مدد او د نصرت وعده دا د ایمان سره ده که ایمان والا په تعداد کې لږ ولی نه د سامان په اعتبار سره کمزوري ولی نه د اسلحې په اعتبار سره کمزوري ولی نه لیکن بیا هم د مسلمان ایمان مضبوط دی نو دی به کثرت له هم شکست ورکوي دی به طاقت له هم شکست ورکوي او د مخې ته چې هر څومره قوتونه راځي هغه ټول به نیست و نابود کیږي او مسلمان به انشاءالله سرخوروي د مسلمان سر به اوچتي خو کله چې کله په ده کې ایمان مضبوطي د ده په الله باندې توکل او د الله په ذات باندې برغوسه دا برابري بس نو په بدر کې چې کله دو میدان ته راله الله رب العزت مسلمانانو ته فتح ورکړه او اویا کافران سرداران دا مردار شو اویا کافران غټ غټ سرداران په دې کې عتبہ شیبہ ولید ابو جهل دا غټ غټ سرداران الله رب العزت د دې ځمکې د مخ نه پناه کړه او ذلیل او رسوا کړه او اویا کسان د دوی دا قیدیان شو او باقی چې کم وجو هغه وتښتېده چونکې د جګړې بنیاد د بدر د جګړې بنیاد دا د ابو سفیان قافله وه چې د ابو سفیان په سربراهۍ کې د ابو سفیان په مشرۍ کې د شام نه را روانه وه او مکې مکرمې ته تله قافله بچ شوه او د بدر په میدان کې دوه لشکر یو بل ته مخامخ شو یو د مسلمانانو لشکر او یو د کافرو لشکر نو چونکې نقصان ډیر زیات وشو د دې نقصان د تدارک د پاره کم پاتې شوي خلک چې وو او کم خلکو چې فدیه ورکړه او د مسلمانانو نه آزاد شو واپس مکې ته راله نو د انتقام جذبه ډیره سیوا وه د انتقام د جذبې د وجې نه دو په آپس کې مشوره وکړه او زنانو بولا پیغور ورکو د خپلو نارینهو له زنانو به ورته وی تاسو دلته په قلاره کښېنئ بنګړي واچوئ او مسلمانان چې بې سر و سامانه دي خپل علاقه هم نشته خپل وطن هم نشته سورلی ورسره هم نشته او هغه خلک په تاسو باندې دونه زورور شو چې تاسو یې سدنه قیدیان کړه او سید نو وجله او نور راوتښتېدی د هغه خپلو مشرانو سردارانو بدله واخلی نو نارینه مجبور شو د ابو سفیان پسې لاړ
او سرداری هم ابو سفیان ته میلاو شو ځکه چې ابو جهل خلاړو نو ابو سفیان د ټولو نه رای واغستا او پرای کې دا خبره مخې ته رااله چې کستاسو خوخی نو چونکې دا مسله د دې قافلې د وجې نه شوې ده دا کم سامان چې پکې راغلی نو د دې سامان دا کم نفع ده او د دې دا سر دی یعنی نفع او سر دواړه یو څیز دی که نه هغه اخیستی ته په 100 روپۍ دی او 20 د لګټي نو دا 100 روپۍ سر دی دا 20 یې ګټه ده نو دا 120 غونډ دی دا پیسې به د قافلې دا ټولې پیسې به راوالو او دا به مونږه خرچ کوو د مسلمانانو خلاف په اسلحې باندې په سورلو باندې په تور او ډال باندې په زغرو باندې په دې خرچ کوو یو ټول ویله که دا خبره صحیح ده خپل انتقام اخلو نو ښه تیاری وکړو حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ حکم چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام ترو مسلمان شوی وو په پټه باندې لیکن خپل اسلام یې ظاهرونه یو خط یې ولیکو او قاصد له ورکو چې زر در زر لاړ شه مدینه منوره ته او زما ورارا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ته دا خط ورکا او ورته وایا چې د قشان په مکه مکرمه کې قریش داسې لشکر تیار کړی دی او دومره زورور لشکر دی چې زنانه ګرځي په دیهاتو کې او هغو ته مینتونه کوي او نارینه ګرځي خپل یار دوست ته مینتونه کوي جاړي وته نوحه وته کوي فریاد وته کوي چې زمونږ دغه مشرانو بدله زمونږ نه واله زمونږ سره واخلئ او هر څوک به سره تیاریږي او در روان دي درمان نبی علیه الصلاۃ والسلام ته چې کله خط میلاو شو نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه راغونډله او د صحابو سره مشوره وکړه په دې خبره باندې چې په موږ باندې د مکې مکرمې کافران نه روان دي حمله کوي ستاسو څه خیال دی آیا په مدینه منوره کې دننه پاتې شو او مقابله وکړو که د مدینه منورې نه بهر پسې وځو هغو را روان دي موږ به استقبال له وځو سم خوښه ده د دې نه مخکې چونکې د غزوه بدر چې کومه غزا شوې وه نو د هغې فضایل الله رب العزت په قرآن مجید کې دومره راولېږل چې الله رب العزت وفرمایل چې دا کم شهدا دي یا کم غازیان دي یعنی کم پکې شهیدان شوي دي کم ژوندي راغلي دي نو د دونه فضایل دي چې د دې نه بعد دو څه کار هم کوي څه ګناه هم کوي نو ګناه ولا نقصان نه ورکوي او دا دومره مبارک خلق دی چې کم پکې شهیدان شوي دي نو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء الله رب العزت فرمایل چې کم پکې شهیدان شوي دي تا خو په ظاهر کې ولیدا چې دې شهید شو دی وغورځېدو د دنه روح وته خو الله رب العزت منه وفرمایل چې ته به دته مړی هم نه وې دا دومره الله ته محبوب دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات مړی به ورته نه وایه بلکې دا څه دي بل احیاء بلکې دا ژوندي دي نو کم نوجوانان چې وو او جذبات والو عموما په نوجوانانو کې جذبات سیوایي جذبه به کې سیوایي هغه چې دغه فضایل واورېده جو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسوله مونږ خو د الله نه دعاګانې غوښتلې چې ای الله داسې موقع راولې چې مونږ پکې د خپل وجودونه استعمال کو او موقع رااله ای د الله رسوله وضو پسې وضو میدان ته وضو په دې مدینه منوره کې یو سړی و هغه ته عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین د منافقینو مشر و د دې منافق مشوره اتفاقی طور د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رای سره برابر شو اتفاقی طور بعضې خبرې اتفاقی وشي که نه نو ده به یاره داسې چل کوو چې بهر نه وځو په دې مدینه منوره کې به دننه پاتې شو او په مدینه منوره کې به دننه یو په خپلو کورونو کې په خپلو مورچو کې چې څنګه هغو راننوځي نو موږ به حمله وکړو یو زموږ دا زنانه به یې هم په کاڼو ولي زموږ دا ماشومان به هم په کاڼو ولي موږ به ورسره هم یو یا خو به وتښتي او یا به شکست وکړو نبی علیه الصلاۃ والسلام رای هم دا وه چې یاره په دې مدینه منوره کې دننه پاتې شو
چونکې د صحابو جذبات انتهایی سیوا و جو په بعض اوقات سړی په جذباتو کې دومره راشي چې دې په خپله خبره باندې ډېر زور ورکوي. نبی علیه الصلاة والسلام پاڅېدو او خپل کور ته تشریف یوړ. یو کم چې مشران صحابو د هغو د نور ته تاسو وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام په رای باندې د نبی علیه الصلاة والسلام په منشا باندې هم دا خبره پرېښې وي. نو چې نبی علیه الصلاة والسلام څنګه غوښتلی چې هغه شان به شوی وي تاسو په دې خبره زور ولې ورکړو هسې نه د الله رسول خفه نه شي. نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه بهر تشریف راوړو نبی علیه الصلاة والسلام 2 زغرې اچولې صحابو ته د الله رسول مونږ دې ته تیار یو چې مونږ په علاقه کې پاتې شو په خپل وطن کې پاتې شو دلته به جهاد وکړو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل نه د نبی شان دا نه دی چې دی د جنگي لباس واغوندي او د هغې نه بعد دی بیا هغه بغیر جنګ وباسي تر څو پوري دشمن ته شکست نه شوي یا ټول شهیدان شوي نه تر هغه وخت پوري نبی خپل لباس نه وباسي. وس ما جنگي لباس اغوستی دی لہذا زما سره بس وځي وځي. د کافرو لشکر راغی 3000 کسانو د مسلمانانو لشکر د دې ځای نه روان شو 1000 کسان. 1000 کسان د 3000 په مقابله کې ووته. په دې 1000 کسانو کې 900 کسان دا مؤمنین مخلصینو مخلص مؤمنان او 300 کسان پکې دغه عبد الله ابن ابی ابن سلول چې کوم رئیس المنافقین دا غ ملګرو دا هغه ملګرو او چې کله میدان ته وته چې دا کافر هغه روبي ولیدو د کافر هغه کم حالات هغه ولیدا جو دې منافق وای زما په خبره باندې عمل نه دی شوی او که زما خبره د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې نه خلافي جو بیا هم ټیک ده زما خبره هم د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې موافق ده تاسو خو د نبی علیه السلام خبره نه منئ د مخلصین مؤمنینو ته لہذا زه خپل کسان اخلم او واپس زما زه ستاسو سره ځان نشم مړ کولی ولاړو کسان پاتې شو 900 وس د 900 کسانو د 3000 سره مقابله ده او په سورلۍ برابر په اسلحه برابر په هر څیز باندې هغه برابر دي. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم یو 50 کسان چې څوک حج لا یا عمرې لتلی یالته لیدلی وي نو دغلته اوس د میدان کې د احد ته د غر په دې خوا سایډ باندې دلته یو مسجد جوړ شوی دی د امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په نوم باندې سید الشهدا او دې خوا سره یو غونډۍ ده نو په دې غونډۍ باندې او لاندې میدان دی ده نو په دې غونډۍ باندې نبی علیه الصلاة والسلام 50 کسان مقرر کړه چې تاسو بدلته او تاسو چې دشمن دغه طرف راځي نو چونکه موږ په جنگ باندې لګیایو نو کې دې شي داسې وشي چونکه حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د جنگ ماهر انسانو نو کې دې شي چې حمله وکړي نو تاسو بدلته ولاړ یې تاسو بدل لشکر د شانه حفاظت کوئ. کله میدان سجاو شو نو د جنگ ترتیب بداو د جنگ ترتیب بداو چې د عمومي جنگ نه مخکې به یو ورکوټې غونډه کې جنگ کېدو هغې ته به مبارزه وي یو نوجوان باندې یو لشکر نه راووتو اواز به یې وکړو هل من مبارز څوک شته چې زما سره جنگ وکړي نوجوان به راووت دغه بل لشکر د طرفه به بل راووتو هل من مبارز څوک شته زما سره جنگ وکړي دا دواړه په جګړه ورغله دې کافرانو او د دې مسلمانانو دا کله چې لشکر یو بل د مخامخ شوي 903 د کافرو د لشکر نه سړی راووتو هل من مبارز څوک شته چې زما سره جګړه وکړي مقابله وکړي د مسلمانانو د طرفه هم یو راووتو راځه زه مقابله ته تیار یم
په دې مقابله کې د کافرانو 22 کسان دا مردار کړل 22 کسان کافرو چې کله ولیدا چې یاره په دې کې دنه شو ګټلې ځکه چې هغه خو زمري دي هغه ته خو دا مرګ دې سې دی لکه دا چېرته محبوب او معشوق یادو مین دي په مرګ باندې عجیبه غوندې کې صحابه وګڼه عمر ابن جموح رضی الله تعالی عنہ یو صحابي دی په خپل باندې ګوړو په دې غزا کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواله بچی رااله بچی وته وی وای دا الله رسول زوم د خپلار دی په خپل ګوډ دی معذور دی او دی وای چې زه میدان جهاد ته ځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی فرمایل که شوقی تاسو یې منع کوئ شته بنا الله طرف بنا دی او که شوقی مې منع کوئ چې کله دې راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت کې حاضر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل پادشاه ته معذور ته سره ځي وای دا الله رسوله دا الله په ذات مې دې قسمی دا د یو ګډ صحابي د معذور د کمزوري صحابي دا جذبه ده چې د نور صحابو بس جذبه وای دا الله رسوله قسم په الله دې اوحد د غر نه دی ما ته خوشبو د جنت راځي زه دا جنت د خوشبو نه ولې محرومه شم ما ولې محرومه کې اې الله رسول مال اجازه راک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې ما منع کوي چې جو پرې ده چې کله میدان ته لاړ ولدا شهید شو بجنګ چې کله شهید شو نو د لاش دای په یو اوخ باندې واچو چې هغه اوخ به کور طرف ته راشړو چې کور ته لاړ شي د جنگ نه بعد نو اوخ با کور طرف ته بنتلو د دنیا به وهو نه بدلو خو چې کله به اوهد طرف ته شړو نو اوخ بدلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وای بیبي حاضر کړه چې کله بیبي رااله تاسو ته کو دا صحابي چې کله د کور نه راوته نو د سویلو او اذا الله رسول ته دعا کړو چې الله مال د شهادت مرګ راګي اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اے الله ستاسو لري شهادت را نصیب کې او اے الله ما بیا چرته کور ته واپس رامولې دا دعا وکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل د دعا برکت دی چې دې د الله په لار کې د جهاد د میدان نه را پاسې دل غواړي بس دې ما موړه خو په دې ځای باندې دفن کړي پاک ځای دفن دوه خوشاله دي چې موږ به کله مړ کېږو کله به شهیدان کېږو وای داسې به ورځي جنگ شروع شو الله رب العزت مسلمانانو ته فتح نصیب کړه الله رب العزت مسلمانانو ته فتح نصیب شو او مسلمانان شهیدان هم ډیر زیات شو په دې جنگ کې د ټولو نه دردناک شهادت چې تاریخ چرته هم دا خبره نشي هیرولای دا حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د تر مبارک حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ سید الشهداء رضی الله تعالی عنہ اسد الله دا الله شعر الله تعالی ولله لقب ورکړ زما شعر دی دا هغه شهادت ډیر زیات کربناک او ډیر دردناک هندا چې د ابو سفیان خزوا دا ابو سفیان سردار و د کافرو طرفه بیا الله رب العزت ته توفیق نصیب کو دی مسلمان شو او د بیبي هم بیا مسلمان شو هندا رضی الله تعالی عنها د دې هندې پلار عتبہ دا د حمزه رضی الله تعالی عنہ په بدر کې وجلو نو دا زنانه سمقار و غوسو چې زه به خپل پلار بدل اخلم نو وحشي یو کسو بیا وروسته مسلمان شو دلې لالچ ورکو زه به لغاړي هار درکما ته څه غواړې در بکما خو زما د پلار بدله واخله زما د رور بدله واخله زما د تر بدله واخله عتبہ شیبہ ولید دا درې وانه قتل کړیو په بدر په غزا کې چې ته څه غواړې زه به درکم خو مال دې بدله واله نو دا وحشي وای ما ته درې کسان ټارګېټ وو مال چې کم میشن ناکړی شوی د دریو کسانو اول نمبر محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم چې دا وجنه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکیورټي دومره مضبوطه وا پهرداری دومره مضبوطه وا چې د دې خو ما سوچ نشو کولای
دویم نمبرو حضرت علی کرم الله تعالی وجهه او دریم نمبرو حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ. نو ما د نبی علیہ السلام خو می تصور نشو کولی ځکه چې داسې جان نثار صحابو چې داغونه نبی علیہ السلام د څنګه سړی رسېدی شو. د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ تماشه چې مو وکړه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وای څنګه چې بدوانه توري چلولې نو دغه شان د هغه د سترګې څلور وانه طرف ته په تیزه باندې با چلې دی. نو مې چې دی خو غافل نه دی دا خو ډیر زیات ایخته دله نشم ورته. یو غټو د هغې شاته ناسو ما ومې کتا چې حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ را روان دی او توري داسې چلې دواړه په لاسو کې توري دي او داسې چلې چې دا کافر د ملو گازرو بشان کټ کړي. خو دا بالکل بے خوف ہو بس چې په کم طرف په روانو جو وردو به کافر به وهو چا همت نه کېدو چې په ده باندې گزار کړی وي د نږدې نه. نو یې چونکې زه نږدې نه شم ورتلی دا دونه روب و دبدبی وه چې زه نږدې نه شم ورتلی. نو یې داسې مو وکړه چې د لرې نه حربه ورته وایي حربه دا په عربی زبان کې دا یو نیزه ده وړه غونده کې. نو دا نیزه مې ځان سره ونیوه او د لرې نه زه ډېر زیات ماهر یم په گزار کولو کې. نو چې کله دی یو کافر आवाज وکړو چې دا مسلمانان وتړی او وی وهی سټونه دې کټ کړئ. نو چې کله دا आवाज ده واورېدو وایي ده ورته چې ته را مخکې شه کافره چې دا دنیا د نه وزګاره کړمه. وایي د هغه کافر پسې دی ور روان شو. نو چې دا هغه کافر وجلو چې کله یې په هغه گزار کو نو دا سټې ته وویل وځو دي. نو ما ته موقع میلاو شوه د ده لاس اوچتو وایي ما پې د هغه نیزې گزار وکړو. چې کله یې په گزار وکړو نیزه ده په نوم کې ننوته د هغې د وجې نه وایي زه بیا هم نږدې نه شم ورته یارېدم دی. وایي د اینې الټی وکړی چې الټی وکړې د هغې نه بعد دی پرېوتو او بېدمه شو. کافي ساعت زه یارېدمه خوالی نه ورتلمه. د مسلمان دا تاریخ دی. مسلمان که مړ هم دی لیکن کافر ته یریږي خوالی نه شي ورتلی. نو وایي لږ ساعت بعد چې زه پوه شوم چې خلک پې تېرېږي را تېرېږي او دې حرکت نه کوي نو زه خواله لاړم او د ده دا سینه ما وشلوله دا سینې مې ولا وشلوله او د سینې نه مې ولا دا زړه راویستو سینې نه مې ولا زړه راویستو. سترګې مې دې ویستې غوږونه مې دې کټ کړه شونډې مې دې کټ کړې او داسې مې وکړه چې دا هندۍ ته مې आवाज وکړو چې راشه ستا کوم مطلوب دی هغه مې دله حاصل کړی دی. نو دا هنده ولګېده د دې ټولو څیزونو نه یې امیل جوړ کړو او د ده دا زړه یې راواخېستو په دې باندې چک ولګو. نو وایي چکونه یې پې وهله کوشش یې د دې کوو چې زه د ده اړه تېر کړمه لیکن تېر یې نه کو. یوه ټوټه د غوښې دا یې دننه تېره شوه. حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم د حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ مبارک فرمایلی وو چې حضرت حمزه زما د اتره داسې سړی دی چې د ده دا وجود هم د چا سره ټچ شي نو هغه سړی الله رب العزت په جهنم باندې حراموي جهنم ته به نه ځي. اوس دشمنه ده کافره ده زړه یې وله راغیستی دی چې او د هغې نه یوه ټوټه دننه لاړه. الله رب العزت ته د حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ دا وجود او د دې د اعضا دومره خوښ و چې الله رب العزت هنده په جهنم باندې حرامه کړه. جهنم ته به نه ځي الله رب العزت ته د ایمان دولت نصیب کو د هغه اعضا د وجې نه د هغه غوښې د ټوکړې د وجې نه الله رب العزت ته د هدایت نصیب. داسې خلک نبی علیه الصلاة والسلام چې کله جنگ ختم شو مفصل واقعه د زموږ سره وخت کم دی. کله چې جنگ ختم شو نبی علیه الصلاة والسلام ته کله دا لاشونه شهیدان کله راتله نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل زما تره چېرته دی؟ ما خو خپل تره پکې ونه لیدو ما تره ونه لیدو تره مې چېرته دی؟ نو صحابه ورته وایي چې هغه د کیکر د هغه ونې لاندې پروت دی راځه تاسو یې وایي نه. نبی علیه الصلاة والسلام چې کله راغی او خپل تره یې ولیدو انتهایي په ژړا شو او ویې ژړل او یې زما تره زه به د قیامت په ورځ باندې ستا ګواهي ورکوم د شهادت چې ظالمانو ستا سره کم حشر کړی دی. او بیا نبی علیه السلام وفرمایل که چېرې ما ته د دې یره نه وي چې بیا به خلک خپل مړي نه ښخی نو ما به د خپل تره په بیابان پرېښی وي
د خپل تره مې په بیابان پرېښې وې چې مارغانو د ده وجود خوړلی وې او د قیامت په ورځ چې خلک کله د قبرونو نه راباسي نو زما دا تره به په ذراتو کې یوه ذره به راتله یو مارغه به راتلو او د هغې نه به زما دا تره دا وجود جوړېدو چې ټول کائنات پې ګواه وې چې زما تره ګورې داسې قرباني د دین دپاره ورکړې ده خو چونکې ما ته یره ده چې بیا به خلک خپل لاشونه نه خښئ د نبي علیه السلام والسلام اتباع به کوئ د دې وجې نه زه د خپل تره خښوم السلام والسلام ترور وه دی چې کله د خپل رور په باره کې واورېده چې زما رور داسې شهید شوی دی رامنډې وهلې را روانه ده د زبیر رضی الله تعالی عنه مور وه چې کله دا را روان نبی علیه الصلاة والسلام صحابو ته منع کوي زبیر رضی الله تعالی عنه منډه کړه خپلې مور ته ورغی ودرېدو ورته وایي مور نه به ورځئ وایي نه به ورځئ هغوی چې څنګه دا ولید خپل زوی داسې ووایو طاقتوره ښځه وه مضبوطه ښځه چې یو ګزارې و دی وغورځېدو په دې غورځېدو کې ورته آواز وکړو وایي مور یې د نبي علیه الصلاة والسلام حکم دی چې منع یې کا چې څنګه یې دا واورېده فورا ودرېده وایي زما وراره ته ووایه نبی علیه الصلاة والسلام ته ووایه چې ستا ترور دونه کمزوري نه ده چې هغه به د شهید په شهادت باندې ماتم وکړي زه دونه کمزوري نه یم ما ته پته ده زما د رور سره څه شوي دي لیکن د خپل رور ته مې یو څو خبرې کول غواړم نبی علیه الصلاة والسلام وایي زه ورپرېږدئ نبی علیه الصلاة والسلام دا ترور چې راله خپل رور له او لاش یې ولیدو دا ټول حالات یې ولیده چې کله یې ولیده نو په سترګو نه یې اوښکې وبهېدې لیکن یو عجیبه غونته کې جملې ووې وایي زما روره زه په تا باندې فخر کومه چې زما رور د هغه وجود د دین دپاره ټوټې شو چې موږ د قیامت په ورځ د الله رب العزت مخې ته د دې خبرې ګواهي ورکو چې الله ستا د دین دپاره زموږ ټول خاندان ټوټې شوی زه په دې باندې خفګان نه کوم کله چې وحشي ته پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام جان نثار صحابه په نبی علیه الصلاة والسلام منځان قربانونکي صحابه هغو پرېږدي مې نه نو چا ورته ووایي وایي پټېږي کوم ځای به پټېږي دا خو داسې صحابه دي سرونه پې قربانوي داسې وکړه چې لاړ شه او نبي علیه الصلاة والسلام باندې ایمان نه وړه چې اسلام دې قبول